الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زما ډېر عزتمندو، الله تبارک وتعالی جل جلاله انسان دی دنیا ته را لېږلی دی چې دی به هر وخت د الله تعالی په یاد کې خپل ژوند تېروي او هیڅ وخت هیڅ غړي په دې داسې نه تېرېږي چې دی د الله تبارک وتعالی جل جلاله نه غافل شي، د الله تبارک وتعالی جل جلاله د عبادت نه غافل شي او د نفس په خواهشاتو کې ولګي او خپل وخت جان او ټول هر څه ضایع کی د دنیا په خواهشاتو کې لګېدلې او مرګ ورله راشي. د داسې غفلت نه حفاظت دا ضروری دی او د غفلت نه د پناه غوښتل ضروری دی. دې دپاره هر رنګ اعمال چې د هغې سره غفلت ختمیږي هغه کول پکار دی. لکه بعضو معلومیږي د علماء کرامو د قول نه چې د قرآن کریم دغه آیت اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون د سورة بقره 5 نمبر آیت دی. که چې ته یو سړی په غفلت کې په غلطو اعمالو کې مبتلا یي او د دین نه غافل یي نو د سړي دپاره پکار دی چې دا آیت په اوبو باندې یو سل او یو ځل ووایي او دم دی کې بیا یو سلې خورځې دغه اوبه وڅکي نو انشاءالله تبارک وتعالی غفلت پې ختم شي او په راه راست باندې